أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سورة الأنعام 164 نمبر آیت اور سورة آل عمران سورة الأنعام آخرانی آیاتونو کې دي. په دې آیات مبارکه کې د هغه خلکو د پاره جواب ورکول چې کم د دلایل د پیش کولو نه وروسته خپل کفر او خپل جهالت باندې کلک دي او خپل کفر او جهالت ته دعوت هم ورکوي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ته دغه خلکو ته ووایه اغیر الله ابغي چې بغیر د الله تعالی نه زه ولټوم ربا بل رب ستاسو په شان کې وهو رب كل شيء او دغه الله رب د هر یو شی دی. اوس دې ځین کې د جاهلانو یو اناشنا انداز باندې جواب شو. جواب د ټول حاصل دا شو چې د ټولو سيزونو خالق او مالک الله تعالی دی. څومره سيزونه د کائناتو کې تاسو یې نه اورئ دا د الله تعالی مخلوق دی. چې کله دا سيزونه مخلوق شونه مخلوق د خپل خالق سره به هیڅ شي کې شریک کېدی نشي. مخلوق د خالق صفاتونه اختیارول نشي. نو تاسو بیا ولې کله کې او ماته دعوت راکوي نور ته دعوت ورکوي د الله تعالی نه بغیر بل رب ولټوي. او حقیقت دا د ټول مخلوق د الله تعالی په ملکیت کې دي. د هر څه د الله تعالی مخلوق دی او مخلوق خالق کې دی نشي د خالق صفت اختیارول نشي. نو یو جهالت انداز د الله تعالی مخلوق ته خالق نسبت کوي او مخلوق را د خالق سره په صفاتونو کې شریک کوي. یو جهالت هم دا دی. دویم جهالت هم دا دی چې تاسو زمان هم توقع لرئ چې دا هم داسې وکړي. نو وایي اغیر الله ابغي بغیر د الله تعالی نه زه ولټوم. دې ته استفهام انکاري وایي چې زما به تمه نشي زمان د توقع ونه لرئ چې زه به د الله نه بغیر بل چاته رب ویم. او وهو رب كل شيء دا د هغې تفصیل شو چې الله تعالی رب د ټولو شیزونو دی. د ټولو شیزونو رب شو نو هغه نور شیزونه یې مخلوق شو او مخلوق د خالق سره په هیڅ شي کې شریک کېدی نشي. ولا تكسب كل نفس الا عليها او نه کوي هیڅ یو کس ګناه الا عليها مگر نقصان د هغه دی. دا جواب د بل سوال. لوی کفار چې کوم دي ولید او دغه شان کې نور د هغه ملګری دوی را نبی عليه السلام ته او د صحابه کرامو ته ویل چې تاسو ردی خبرې نه یریږئ چې سړی کله مشرک شي نو الله یې نه بخي جهنم ته به ولېږي. او تاسو دا وایئ چې کفر کې ګناه پکې ده جرم دی. نو د شرک او د کفر چې کوم ګناه او کوم جرم دی هغه زموږ په سر باندې شو. ستاسو په ځای به دغه سزا موږ تېره کړو. موږ جهنم ته ستاسو په ځای باندې لاړ شو. خپل ځای باندې هم سزا تېره کړو ستاسو په ځای به وسام تېره کړو. خو تاسو د خپل مذهب او خپل عقیده مه پرېږدئ او د پلارونو نیکونو چې کوم رواج دی دا پرېږدئ مو دا راټینګ کړئ. او که ګناه یې نو د ګناه یې موږ ذمهوار شو زموږ په سر باندې شي. نو په دې آیت کې د هغې جواب کېږي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى نشي بارولی یو باروونکی بوج د بل چا. یو کس د بل کس د ګناهونو بوج په شا کولی نشي. د دې مطلب دا ده چې د دنیا د نظام په شان نظام نه دی چې سړی راشي تا ته ووایي چې ستا د ګناهونو او د جرمونو زه ذمهوار شم ستا به ستا چې کوم تکلیف سزا راځي کوم جرمانه راځي زه به ادا کړم ستا طرف نه. او بیا حکومت او نظام یې ورسره مني چې بس ته کس به جرمانه ورکړي جوتې ورکړه یو کس به جیل تېروي جوتې تېر کړه. د الله تعالی نظام او د قیامت احوال داسې نه دي. د الله تعالی نظام داسې دی چې کم کس جرم کړی دی دغه مجرم د خپل جرم ذمهوار دی او بل کس دا جرم د ده نه په شا کولی نشي وړی دی نشي چې ستا په ځای باندې زه ذمهوار شم ته جنت ته لاړ شه خیر دی داسې کېدی نشي. نو الله تعالی وایي ولا تزرو نشي اوچتولی وازرة یو اوچتوونکی یا باروونکی وزر اخرى بوج د بل چا. دا آیت مستقل دلیل شو چې هر کس د خپلو ګناهونو د خپلو جرمونو ذمهوار دی. دې ځای کې یو روایت دی نبی علیہ السلام بارک یو روایت نقل دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله انسان وفات شي نو کم خلک چې دغه مړی پسې جاړي په تیز تیزه باندې نو دغه جړا په وجه باندې مړی ته تکلیف میلاویږي. دا مشهور روایت. دغه آیت دا ظاهر چې راواخلې نو د حدیث سره ټکراو ښکارېږي ځکه هر سړی د خپلو ګناهونو باندې ذمهوار دی. او دغه روایت کې چې دغه حدیث کې چې کم دی نو کم کس چې ګوره جاړي نو دا کس
د خو بل کس جاړي مړی خو نه جاړي مړی خو خبر هم نه دی او نه ویلي دي چې ما پسې وجاړی نو دی د کوم ځای نه ذمہوار شو دا واقعه د عائشې رضی الله عنها په خدمت کې پیښ شوله چې روایت داسې دی چې مړی پسې څوک جاړي نو د جړا والا جړا په وجه باندې مړی ته تکلیف میلاویږي او قرآن داسې وایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو کس د بل کس بوج په شا کولی نشي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د قرآن آیات محکم دی مضبوط دی په دې باندې به عمل کیږي او ممکن ده چې بدغه کس دا کم کې چانه روایت نه کړي دا کس صحیح کس دی کېدای چې اوریدلو کې کوتاهي شوي اوریدلو کې غلطي راغلي محدثینو د هغه تفصیلی جواب ذکر کړی دی چې کوم روایت کې دی چې د خلکو د جړا په وجه باندې مړ ته تکلیف میلاویږي دا هغه صورت ده چې کله مړی وصیت کړی چې ګوره په ما پسې به خامخا جاړی او کوم را پسې ونه جړل نو خره به وایي چې ګورې څوک پسې خفه نه دي نو ګوره جړا به را پسې کوي لازمي ډېرو ځایونو کې داسې هم شته چې د جړا دپاره بخار کې مکارې ساتلي هغه مکارې جړاله په دیاړۍ باندې مکارې راولي او خلک داسې وایي چې بس یاره مړی په جړا باندې ښه ښکاري او خادي په خندا باندې ښه ښکاري مترین وزه هم غږېږي نو چې که مړی په دې باندې راضي و چې ما پسې د خلک وجاړي وصیت یې پرېښودلی نو په دې جړا باندې مړی ګناهګار دی او د مړي پکې دخل شته که مړي وصیت نو کړی چې ما پسې وجاړی مړی د دې نو قایل او خلکو پسې جړل نو د دې په وجه باندې په تیز چغې وهلې نو په دې وجه باندې مړی مجرم نه دی هغه ګناهګار نه دی ځکه د قرآن صریح حکم دا دی چې ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب ساسو طرف ته مرجعكم ساسو واپس کېدل فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نو خبر به کې تاسو لره په هغه زمانه تاسو به کې اختلاف کوئ نو دا دوه جملې ولا تزر وازرة وزر اخرى او دا دویمه جمله ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون دا دوه تخویف اخروی د لپاره د کافرانو او د مجرمانو چې مجرمانو تاسو جرمونه الله تعالی ته معلوم دي هیڅوک یې نه چتولی نشي دویمه دار تاسو الله تعالی مخې ته خامخا پیش کیږي د حساب کتاب لپاره او تاسو چې کوم څه کړی دي هغې په انجام باندې الله تعالی تاسو خبروي وهو الذي جعلكم الله غزاد د ګرځولې تاسو خلائف الارض نمائندگان د ځمکې نایبان د ځمکې خلائف چې کوم دی دا جمع د خلیفہ ده خلیفہ جانشین ته ویل کېږي قائم مقام ته ویل کېږي تفسیر عثماني وایي د دې دوه احتمالات دي د خلائف یو دا چې الله تعالی تاسو له بزمو کې اختیارات درکړي دي دغه اختیارات د دې لپاره دي تاسو د الله تعالی نمائندګي کوئ او د الله تعالی د قانون او د نظام نافذولو لپاره پوره خواري کوي ځکه نماینده کار دا د بل چا پیغام خبر راوړي او نافذوي به تاسو د الله تعالی نمائندگان وي د الله تعالی نظام بزمکه بسر باندې قائم او دائم ساتي او که تاسو دغه نظام نه قائم او تاسو د الله تعالی نمائندګۍ کې تاسو کوتاهي وکړه هغه ذمہواری تاسو سره ونه رسوله دویم احتمال به دا چې خلائف د خلیفہ جمع ده او خلیفہ چې کوم د جنشین ته هم ویل کی جنشین ته ویل کی چې یو کس لاړ شي دغه بځای باندې بل کیږي نو په دغه اعتبار سره هم انسانان خلائف په دې معنی سره چې د دوی پلاران مشران د دنیا نه رخصت شو پرېز مکه باندې د دوی پلارونه نیکونه آبادو د ځمکې د هغو وي دا کورونه د هغوی وو هغه الله تعالی د دنیا نه رخصت کړل او د موجوده انسانان راوستل دا هغې باندې قابض شو هغه کورونو کې په هغه ځمکو کې اوس بالحال دوی آباد دي نو داسې ووایه چې دا د خپلو پلرونو نیکونو جانشین شو او دغه جانشین د پلرونو نیکونو جانشین په دې اعتبار سره الله تعالی ګرځولی چې لیبلوکم فیما آتاکم ساسو امتحان اخلي په خبرو کې چې کم څه تاسو ته درکړي دي په دې ځکه کې دوه حالات په مسلمانانو انسانانو باندې راځي یو دا هر انسان به جانشین ګرځي د پلار په ځای باندې د نیکه په ځای باندې به د قائم مقام جانشین جوړیږي او هغه به وفات کیږي او د هغه املاک او اختیارات به د ځوی ته میلاویږي دویمه خبره دا ده چې په انسانان چې څومره په دنیا کې اوسېږي دغه انسانانو درجات یو بل نه مختلف دي درجات او مطلب دا چې په دنیاوي څیزونو کې راواخله ځینې خلک مالدار دي ځینې غریبانان دي دغه مالدار او درجات په ظاهري لحاظ باندې اوچت معلومیږي ځینې انسانان صحتمند دي او ځینې کسان بیماران دي د صحتمندو خلکو حالات لږ اوچت معلومیږي دا یو قسم له درجه شو دغه شان د ځینې خلک ډېرو عزتونو خاوندان دي او ځینې کسان عزتونه نه لري کمزوري خلک دي ذلیله معلومیږي دغه شان کې د رنګونو په اعتبار سره د حسب او نسب په اعتبار سره خلکو کې کافي اختلاف موجود دی
هر انسان غواړي چې زه د اوچت نسب والا شم، زه مالدار شم، سہولیات والا شم، د ښه صحت مالک دي شم، خو هېڅوک دا وس لري نه چې دغه ټول مقامونه او ټول درجات حاصل کړي. نو معلومیږي دا چې دا تقسیم د الله تعالی دی. الله تعالی دا تقسیم په انسانانو کې کړی دی، خلک یې مختلفو طبقاتو کې مختلفو درجاتو کې تقسیم کړي دي. نو په انسانانو کې دوه خبرې راغلي، یو دا هر سړی جانشین او خلیفه وګرځي د خپل پلارانو نیکونو، او هر سړی هر کس غواړي چې اوږد عمر حاصل کړي او د خپل څیز مستقل مالک پاتې شي، خو هېڅوک دا کولی نه شي. دا انسانان دنیا نه رخصتي کې مړه کېږي او د هغې په ځای باندې نوي نسلونه راځي، د هغه جانشین جوړېږي، بیا هغه ختمېږي، د هغې په ځای باندې نور جانشین راځي او دغه شان د دنیا سلسله روانه ده. نو دا سلسله د انسان په اختیار کې نه ده. که انسان په اختیار کې وي نو مشرانو به قطعا دا خوښه کړې نه وي چې موږ د دنیا نه ځو او دا خپل اساسي تاسو ته پرېږدو، دا د هغې خوښه نه وه. بیا زموږ خوښه نه ده چې موږ دا پرېږدو او رخصت شو، خو دا کار به لازمي کېږي، غیر اختیاري به کېږي او نوې پیړۍ به راځي، هغې بس بیا بله پیړۍ راځي او د آدم علیه السلام د وخت دا سلسله داسې را روانه ده. نو دوه کارونه چې زموږ درجاتو کې فرقونه، د مالداري، غریبي، بیماري، صحت په اعتبار سره او زموږ جانشین جوړېدل دا زموږ غیر اختیاري دي، الله تعالی کوي. نو دغه شان ده کې دا دواړه کارونه چې الله تعالی کوي، د جانشین هر کس جانشین جوړېدل، د خپل مشرانو په ځای باندې مشران ختمېدل، دغه شان په خلکو کې اختلاف جوړېدل، په هغوی په اخلاقو کې، د هغوی په صفتونو کې، مالدارۍ، غریبۍ، صحت، بیمارۍ کې، د هر څه په دې اعتبار سره دي. الله تعالی وایي لیبلوکم فیما آتاکم، چې الله تعالی امتحان واخلي ستاسو نه په هغه څه کې چې تاسو درکړي دي. اوس کوم انسان له مال ورکړی دی نو هغه باندې دا امتحان دی چې شکر وباسي که نه وباسي. کم سړی چې غریب دی هغه دیاړي کوي، مزدوري کوي، هغه په دې کې د الله تعالی په امتحان کې پروت دی چې پر خپل حال باندې صبر کوي او که ناشکري کوي. کم کس چې بیمار دی هغه په دې باندې امتحان کې دی چې پر بیمارۍ کې دی څه وایي، د الله تعالی شکر ادا کوي، صبر کوي، که نه نافرماني کوي، ناشکري کوي. صحتمند باندې ځان له امتحان دی او دغه شان دی کې د اوچتو مرتبو والا یعنی صاحب اقتدار خلک او هغه چې د کرسۍ د حکومت مالکان دي هغې باندې ځان له امتحان دی، قوم باندې جدا په بله طریقه باندې امتحان دی. نو په ټولو خلکو باندې په خپل خپل ځای باندې زبردست امتحان دی. الله تعالی و ان ربک یقینا رب ستا سریع العقاب، سخت عذاب زر عذاب ورکوونکی دی، رب زر عذاب ورکوونکی دی. اسلام دشمنانو ته خبرداری دی چې د اسلام دشمنانو دا فکر مه کوئ چې جهنم به قلار راځي، وروسته به راځي، کله به راځي او دا عذابونه به موږ ته رارسېږي نه به رارسېږي او کله به کېږي کله به نه کېږي. چې تاسې مجرمان یئ نو دا خبره یقیني ساته چې ان ربک سریع العقاب، یقینا ستا رب زر عذاب ورکوونکی دی چې نه موږ غواړي بس کړنونو کې عذاب نازلولی شي. وانه لغفور رحیم، یقینا د الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. نو په دې دوه جملو کې چې سریع العقاب او غفور الرحیم دی، په دې کې اولنۍ کې تخویب دی د اسلام دشمنانو لپاره چې د خپلو جرمونو نه لاس واخلئ. الله تعالی په هر ټایم کې قادر دی چې په تاسو باندې خپل عذاب نازل کړي. او د اسلام ترغیب دی، د ایمان ترغیب دی چې اسلام قبول کړئ، شریعت ومنئ، ځکه چې وانه لغفور الرحیم، یقینا د الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. تاسو به وبخي، تاسو به معاف کړي او رحم به در باندې وکړي، د عذاب نه به محفوظ پاتې شي. د سورة الانعام په دې ځای باندې ختم شو. مفسرینو لیکلي دي چې کله سورة انعام نازلېدو، د دې نازلېدلو سره دا په یو ځل باندې نازل شوی دی، لږ نه دی نازل شوی، په یو ځل نازل شوی دی. او چې کله دا نازل شو نو 80,000 فرښتې دې سره راکوزې شوې او د 80,000 فرښتو ردې د جبرائیل السلام هر طرف ته کې ناستې روانې وي او تسبیحات د الله تعالی ویل. په دې وجه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول دا دی چې سورة الانعام په سورتونو کې د غټو سورتونو نه دی، د غټو سورتونو کې شمار. او د علي رضی الله عنه قول دا دی چې سورة الانعام کې کمال او حکمت دا دی چې دا غون سورت تلاوت کې به یو مریض باندې ورپوک کی نو دغه مریض ته الله تعالی صحت ورکوي او هر قسم بیماری نه الله تعالی به خلاصوي. دا د مختصر فضایل.